نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو او دوستانو، مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې چې پوره دین زموږ په زندګۍ کې راشي او ټول انسانیت په زندګۍ کې راشي، مونږ او تاسو به کامیاب شو. دا به تبلیغ کار دی، یو درد او غم او فکر دی چې خدای پاک ټول د نبی علیه السلام امت چې کوم دی جومات ته راولي، تبلیغ کار کې ولګوي چې جنت له لاړ شي. په دغه درد دی سبا چې کوم دی شبې جمعه د 4 بجو نه 9 بجو پورې 2 بیانونه یې الله تعالی احکامات کې بیانېږي، نبی علیه السلام سنت طریقې بیانېږي، پکې رحمت او سکینه پکې نازلېږي. ټول خیبري جلسې سیاستدانو ته او کونسلرانو ته دا اپیل کړم چې سبا شبې جمعې له چې کوم دی کنه لوړګي تبلیغ مرکز له به راشئ 4 نه 9 بجو پورې بیا چې بیان ختم شي، بیانونه بس ماخوستن جمع وشي، هر سړی خپل کور ته ځي. نو راشئ، که څوک پېښور ته نږدې پېښور تبلیغ مرکز ته راشئ، رحمت سکینه نازلېږي، پکې الله تعالی احکامات، نبي علیه السلام طریقې، دعاګانې پکې قبلېږي. ګوره مونږ او تاسو چې کوم دی که نه الله تعالی مختصر زندګۍ له دنیا ته رالېږلي چې تاسو دین زده کړئ او په دین باندې وچلېږئ، دنیا کې به کامیاب شئ او آخرت کې به کامیاب شئ. چې مونږ او تاسو حلال او حرام وپېژنو، ناپاک او ناپاک وپېژنو، جایز ناجایز وپېژنو، فرایض وپېژنو، واجب وپېژنو، سنت وپېژنو، په دغه ژوند تېر کړو. ګوره د دنیا ژوند چې کوم دی د اسباب او د چشی او سونې او روپۍ او د هغه چې دا ګورې پالتو دي او پاتې او موږ باندې چې ستاسو باندې سخت وخت راغلی او مهنګایي ده، هر سړی ژاړي. دا وجه دا چې موږ کې دین نشته، چې موږ جومات سره جوړه شو، الله تعالی به ټولې مسالې هوارې کوه. والسلام.